بسم الله الرحمن الرحيم. څلورم نمبر بحث انواع عقود الوکلاء. ملي سمخ کې درې بحث تیر شو. اول نمبر کې موکل او وکیل لپاره شرایط. اچھا جی، اول نمبر کې وصف شرعي بیان شوی وو. هر عقد انسان خپل کولای شي بل وکیل جوړولای شي. او دویم نمبر ما يجوز التوکیل به و ما لا يجوز. نمونږ ول توکیل بالخصومت په ټول حقوق کې جایز دی او دغه اثبات هم جایز دی، استعفاء هم جایز ده، اثبات هم دغه شان دویم ټول حقوق کې استعفاء جایز ده، البته حدود او قصاصو کې صرف اثبات کولای شي، استعفاء نشي کولای، موکل وخپل موجود وي. درېمه مسله د سیوا بدی عنوان کې توکیل بالخصومت. دا امام سیوی پر رضا د خصم جایز دی، که خصم نه راضي بینه دی جایز. ها که موکل مریض وی، غایب وی یا خزوی مخدره نو به جایز دی. او صاحبین وی توکیل بالخصومت بغیر رضا الخصم مطلقاً جایز دی. دغه مفتى به وا. درېمه مسله مو یشترط فی الموکل والوکیل. نو موږ ویلو موکل کې شرط دا دی چې د تصرف ملکیت بلری کم کار کې چې بل وکیل جوړي او احکام به لازمیږي. پادشاه وکیل اگر بار شرط دا دی چې عقل د بیع لري، پویږي و چې بیع څه ته وایي. که وکیل بالبیع معنی دا پکم کار وکیل کیږي، باغی کار به پویږي او قصب هم داغي کوي. او ورسره مونږ ویلو ولا يجوز بيع الوکیل حتى يعلم. علم ضروری دی وکیل لپاره چې وکیل جوړ شوی ما. او هم بس دام دی د عبارت ویلې ومن اعلمه من الناس، چا چې ورته خبر ورکو د خلکو نه چلګته وکیلی د علم هم کافی دی. ورسره تفریعا دا مسلم ذکر کړی و چې کله حر یا حر بالغ یا مادون خپل مثل وکیل جوړ کینو صحیح ده. او که سبی محجور وکیل جوړ کی یا عبد محجور وکیل جوړ کیم جایز ده. خدا د چ حقوق به ورته راجی کیږي نه وخت شي ورته. بس څلورم نمبر یعنی مخکې مسله کې حقوق به وکیل ته نه موکل ته راجی کیږي کله چې وکیل بکی عبد محجور سبی محجور وي. څلورم نمبر کې راته عقود د وکلا او بیانې. نه په دوه قسمه وکیل چې کوم عقد کوي. یو هغه عقد وی چې وکیل په کې نسبت ځان ته کوي، اگر چې بل تم په کې نسبت کول جایزي، یعنی موکل تم نسبت جایزي. او دویم هغه حقوق دي، هغه عقود دي چې په هغه کې نسبت موکل ته کول ضروری دي، ځان ته کول نه دي جایز. کني وکالت به ختميږي. به اول قسم کم کی چې نسبت د عقود ځان ته کوي، حقوق د عقود بم رجعه ته کیږي. مثلا بیع ده، کڅو کې وسله په بیع وکیل جوړ کی یا په شرعي وکیل جوړ کی، نو شرع کو وکیل کوي وې ځان لا اخلما وکیل نه یادي، او ځان له کوي کوي ځان له خرڅوما. او کوم وکیل یادم کینو اکم مقابل یغه د سکار نه چستا وکیل لڅوک دی او زه به دغه نه غواړم پیسې وغدا پکې نه بای کتیرا نه اخلي پیسې به همترا کې کته نه اخلم مبه به همتا حواله کې. تاسو خبره ویږي کنه د دې خبره. نو وکیل باورنو عقود کې کوم کې چې نسبت موکل ته ضروری نه دی ځان ته کوي، هغه کې به احکام او رجعتول وکیل ته کیږي. دا به عقیدی حسابي کې باقاعده. او په دې دویم صورت کې چې موکل ته نسبت کوي د ټول حقوق رجعه به موکل ته کیږي. مثلا نکاح دا نزدي سب وکیل جوړ کړي مال خزا وکا نو ولادت سي کمزور شنشه وکړه مسله لم چومي کته خشو نو ما ځان ته نکاح وکړه ځان ته دا وکالت ختم شو. نسبت میزان تو کو ځان له نکاح کوم الا وکالت قائم وي چې مې سب له کوم په دې به حقوق رجم هم دته
کوتی کیم دا به کې مہر هم پته دی ځکه چې امرسي خورینو غسي چې دي کنه و مہر نفقه دا هم پته مانی الغرم والغن وتوغريها والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين كل عقد يجيبه الوكيل الى نفسه نسبت نفس تکي د دې مطلب دا نه دی چې خامخا د ځان ته نسبت کوي دکاندار ته کله کله وای ځان له ناله مبل علم استاد علم بلانکری علم وای کنه دسي نو مطلب دا دی چې محتاج نه چې موکل ته نسبت وکي دا مطلب دی لا يحتاج فيه الى الاضافه الى الموكل نو دا څو کوم کده سي عنوان ولګو اول قسم هغه دي چې هغه کې وکیل نه محتاج چې نسبت موکل ته وکي مثل البيع والشراء والإجارة فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دای حکم شوکا حقوق تعلق بد وکیل سره دون الموکل امام شافعی رحمه الله وی موکل سره به تعلق وی او دا غي وقاعده ده لان الحقوق تابعه لحكم التصرف الک حقوق څوک چې د تصرف حکم لري تصرف څوک کولای شي حقوق رجعه ته کیږي تصرف هم وکیل کوي نو حقوق به موکل ته راځي کیږي مو وايي وکیل هو العاقد حقیقتا په دې صورتونو کې عاقد وکیل له ولی ځکه عقد د په کلام باندې قایمیږي د په عبارت باندې سېکيږي نو شکل ادا عقد شو او حقوق خدا قانون دی غیم منی چې عقد ترجعه کیږي عقد دا دی دون الموکل فيسلم المبيع کچری بایو وکیل سپاری به مبيع ويقبض الثمن كمشتري هم دا به قبضه کوي ويطالب بالثمن اذا اشترى او کدینو مبيع خرڅ کړي و نو مطالبه رسمونه بم دا کوي مخکې ویلیو پرون درس کې مضاربت کې دا خبره کړي و کچری پدین سره وکیل بالبيع او شی خرڅ کړي دي نو پیسې به هم دا راخلي ها جبر به قاضي نشي کولای کوئی زین راخلم نو به دي واپس خپل وکیل جوړ کیو پلانکی نه دي پیسې راواله هم ویلو کنه او جبر به ولی نشي کولای ځکه متبرع دي او متبرع معنی څوک جبر نشي کولای ويقبض المبيع ويخاصم في العيب کې بم دا مخاصمت کې رسول دي بیان روانم دي برحال رجع د حقوق چاته کیږي وکیل ته غیر بار یو جزئیه او تفریح کې وسړي ول قسم د زب بیان کوم ان شاء الله باب الايمان کې براشي کتاب الايمان کې او به بلکس په بیع وکیل جوړ کو نو بیع خپل نه د کړي حقوق رجع ورته نه کیږي نه هانس کیږي او کې وسړي ول قسم د بیع باندې کوم او چا وکیل جوړ کو بابا یا وغه بیع وکړل هانس کیږي اگر کزان لینه دی خسته مخکې راځي وكل عقد يجيبه الوكيل الى موكله كالنكاح والخلع والصلح عندم العمد نكاح دا خلع دا صلح عندم العمد دا فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر بس هم دغه پہچان دی چې موکل ته نسبت کول ضروری دي کنه دي که ضروری و دویم قسم دی کنو اول دی نور احکام به تاسو مرتب کول شي نو د دې حقوق چې دي تتعلق بالموکل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر خاون وکیل دی بنکا کی خزه دغه د مہر مطالبه نشي کولای ورته وي به وي وتکی بری بل څوک او مہر مونږ نه غواړي دا خو نشي کېدای ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها او لازم نه د وکیل د مرئ باندې چې خزه او توسپاري موکل خزه د سړی خزه او تزان د خپل اسپاري سړی نور نه وکیل نور نه دی ذمہوار ابو ته په مام دومره کولو نکاح کولو واقعیت څه پتا د ژوند دی ولا قصه هم اوریدلې وکړه په مای دا کولو بس نور قصه نور کاری وسره نشته دیمه مسله په دی عنوان کې تفریدا كوكيل بالشراء بالبيع خپل موکل لاړې مشتری نه پیسې راوخه پیسې اخلي
نو مشتری منع کولای شي به ما ستانه غونه د غسه چې پیسې درکما خو کورې کړی وکیل دوباره دې نشه وختله بس قصه ختم شو دا دواړه مسلې د تضاد شان دي اوله مسله موکل خپل نشي وختله ولی هغه جواب وشو مخکي چې به دا اول قسمه عقود نه دي رجد احکام وکیل دکیږي نو د مشتری خبره ټیک ده چې به ستانه هم نه د غسه چې پیسې غواړي حق د موکل نه جوړیږي چې مشتری نه پیسې والی ځکه د څو خرڅ کړي بینه دي دیم صورت کو موکل وته مشتری پیسې موکل ته ورکی نو ادا کیږي وجه دا ده چې کله موکل لاړې تصرف به د خپل وکړو نو وکالت ختم شو رستو وکیل دوباره نشي غوښتل ځکه رستو بیان روان دي ان شاء الله هغه کې بداو وایو چې وکالت کله ختميږي نو باقي کې وم نمبردار موکل د وجنه چې وکالت ختميږي وم چې کوم کار باندې وکیل جوړ کړي هغه کار د خپل وکي وکالت ختم دلته په دوه شینو وکیل خرڅ هم کا پیسې مرواله خرڅ خو کړه پیسې رانه ورغستې نه چې کله پیسې خپل راوغستلې وکالت ختم شو وکیل وس مزید څه غواړي خلف وين شو مخکې راځي وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه فإن دفعه إليه جازا ولم يكن للوكيل أن يطالبه ثانيا يتنشي غختلين البته فإن دفعه إليه جازا دا د بيسرب مسلين دي ښا بيسرب کې چې څوک عاقد وي قبضه به هم هغه کوي ناقد خو وکیل دی نو که قبضه موکل کوي نه ده کافي فبقبض الوكيل موكل لا يصح وجاء لأن جواز البيع في الصرف بالقبض فكان القبض فيه بمنزلة الإيجاب والقبول او دا قانون دی وورا ولو ثبت للوكيل حق القبول وقبل الموكل لم يجوز کله چې حق د قبول وکیل ته یو موکل قبول کینی جایز او دلته قبضه چې د په حکم د قبول کړه نو قبضه حق وکیل ته نو ګویا د قبول حق وکیل ته نو کوم وکیل قبضه کوي یعنی قبلي اعتبار ورل نه وي پدن لګي ورسېدل کنه مخکې راځي جی یو خارجي مسله بیانو دلته اخذ الاجره للوكيل الک وکیل اجرت خستل شي وکالت باندې انن سبا شي نو جواب دادې چې په جایز شي وکالت نو اجرت خستل شي خو اجاره ده به حق باندې جایز شي باندې وکالت به اجرتم ټیک نه ده لکه د مروجه وکیلانو ته پته و چې د چا موکل مدا په نه حق دی او به وکالت کوي او کوشش کوي او پیسې دا به ټیک نه کوي هر صحیح بدی اګه پته وته نه وای ورته پته و چې یقیني تور په حق دی نبه د وکالت اجرت صحیح دی خو ظلم منه کوي چې مړې ډېر پیسې غواړي بسونه او به وکیل چې ده کنه په بیا باندې دی وکیل کو بشرا اجرت غسل ولا جایز دی خو چون کې دا اجیر دی اوجی اجیر مستحق د اجرت ال جوړیږي چې هغه شرط اوله کې د پیسو ولګي یا بغیر د شرط اوله کې ورکي او کدا دواړه کارونه نه شي نو کار به پوره کوي لا به ورکي نو وکیل چې درڅوک دغه کار نه پوره کړي هغه پوری مستحق د پیسو نه جوړیږي تاسو راسي بلکې صحیح مسله دا ده چې شریکاري ورکړلو کې پیسې به شرط تعجیل ورکړي شي یا بغیر شرط تعجیل هم ته واپس کوي به کاری ونکو نو فتح القدير کې اذا اخذ الوكيل الاجره لإقامة الوكالة فإنه غير ممنوع شرعا إذ الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل إقامتها فيجوز أخذ الأجرة فيها كتاب الوكالة في خشر وشروع کی 7 نمبر جلد 2 نمبر صفحه 5 نمبر عنوان الوكالة الخاصة والعامة وليس برغوري وكالة بدو قسمه دي یو وكالة خاصة دي یو وكالة عامة دي او وکالت عامه را مخ کی کوي وکالت عامه دي ته وي چې دې حساب له پیسې ورکم مسمع چې در علاوه خصل وایله په نو بس زده خو خدای بازار ته دی وځي چې انجنې واخستل را علاوه کوم
چرته خوراک مراک څه په واخستل کتاب واخستو وکالت عامه دي او الکته دل ته وکالت کې جهالت دي دې کنه دغه جواب دا د روسي قاعده روانه ده د وکالت سره متعلق اصول هدايه کی اصل ګرځول ان الجهاله اليسيره تتحمل في الوكاله دا یسیره جهالت دی مزیل المنازعه نه جوړیږي برداشت کیږي وکالت کی اصل کې دا تبرعات چی د ذهن کې کینه وای ښا تبرعات دي کې جهالت چی عام طور باندې یسیره کم از کم یسیره دا متحمل یاد ساتي ان شاء الله زه به بر راضی کا لکه تکافل بیان به د خیر سره کو نو التم تبرعي لګ جهالت پکې هغه متحملی برداشت کیږي دیم نمبر وکالت خاصه ده الکه خاص شی او دایت کی دار علاوه تاسو پویږئ نو وکالت خاصه کی صاحب د قدرت فرمای فلا بد من تسمیه جنسه وصفته ومبلغ ثمنه درې شنو تسمیه وکي جنس را ته وخایا کم شه در لوالما جنس ورتخه او وصفته نوع بم ورتخه او مبلغ ثمن څومره پیسو والی امر ته وخایا جنس فقه کې چاته ویل کېږي کلی مقول على كثيرين مختلفين بالاغراض جنس شو کنه او نوع متفقين بالاغراض د یو شینه کم غرض خصل کېږي د بل لم دغه د یو جنس دی کړي یو غرض یو د بلبلو بدابیل دي اوس د وینځي غرض بیل دی او د عام غلام بیل دی د دو جنس دي او په عام حیواناتو کې د دوړو غرض یو دی نو بس یو جنس دی رسېبي باقي موږ د جنس بیان مخکې بيوات کې کړو چې کله جنس مختلف کیږي کله نه پنځه قسم فقه البيون ذکر کړو پنځه صورتونه نو جنس به ورته لکه غنم را لواله نوع به ورته بیانې باقاعده د کوم ځای ولا مطلب سره غنم را لواله مبلغ ثمن به ورته بیانې به د ضرور پورا لواله تاسو رسې بدی نو کدا مجهول پاتې شو به وکالت خاصه کې به وکالت فاسدی کې به صحیح نه راځي لږ جزئیات ور سره وایو ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسميه جنسه وصفته ومبلغ ثمنه دي بوله وکالت عامه بیانو او قواعد الفقه کې سب نمبر 111 کې لګل شوی قاعده نمبر 204 او یا لا يصح توكيل مجهول شی وکالت د سره صحیح دی نه نو کچری لفظ داسې استعمال شوی چې یو جنس ته شاملو لکه غلام را لواله غنم را لواله یو جنس دی نه په دې صورت کې مبلغ ثمن معلوم کړم کافی د ور سره نو عادي نه وي سره سپین دا کنیم خیر دی تاسو وایې شولې او کچری لفظ داسې ذکر شوی چې هغه اجناس ته شاملو لکه دابا خریتم شامل ده غواتم شامل ده استم ده تاسو وایږئ نه بدغه صورت کې به صرف مبلغ ثمن باندې کار نه کیږي بیان د مبلغ ثمن باقاعده به نو عمر ته بیانې جنس باندې بیانې مخکې ویلي صرف جنس او مبلغ ثمن بیان شي کافی ده دغه صورت کې به درې وړه بیانې همدغه شان کوم شي چې په معنا د اجناسو کې وي لکه دار دیو دار اغراض د بل دار نه بدلی یا کور د خپل بدلی که کور یو شانی علاقه بدلی نه غرضونه د کورونو بدلی که خو ریټونم بدلی نو لا يصح فيه التوكيل وان بين الثمن بده دوړم کار نه کیږي لان بذلك الثمن يؤخذ من كل جنس نو مراد د امر بدبه کېونه لګي ځکه جهالت وګي فاحشه ده بل لابد ان يبين الجنس وصفته او الجنس ومقدار الثمن پنځم وان كان الاسم يجمع انواعا لا اجناسا که اسم د انواع جمع کړي جنسونه نو جمع کړي لکه عبد مختلف انواع به جمع یا د سوای غنم مختلف قسم انواع را جمع کړي جنس یو دی وېدلته بیان د سمنو او د یا د نوع کې شریو مو کې کافی ده جنس اور سره سمن جنس اور سره نوع
او کو یو سره چاته وي اشتر لي ثوبا او دابه او دارا جنسونه مختلفي نه سمن بیان کی او نور سره نوع بیان کی به خو بيخي وکالت باطل دي تاسو ویږي مخکې راځي الا يوكله وكالة عامة نك وكالة عامة بس به سيدا فيقول ذسي ورتوي ابتع لي ما رأيت سچت صحیح کر شو را لوالا کم ارای چې دې برا لوایلا ولې دلته یو مسله ذکر کو چې موکل قید لګي په وکیل باندې اعتبار به قید لې کني با نکا قید مفیدو نو مطلقاً بول اعتباری او کا من وجه مفیدو من وجه بکې ضررو نکا باقاعده نفی وکړه دا کار بنه کې تاکیدا نفی وکړه نه به غنی شي کوله دا قید اعتبار به ورکو او که نفی کړی و د کم شي حالان کې هغه کې پیدا او ضرر دواړو یعنی قید لګولې خو تاکید بنفی کې نو کړي نه به کولې شي اشباه النظائر کې دی وی الموکل اذا قید على وكيله فان كان مفيدا اعتبر مطلقا والا لا كمفيد نو بس نو قبلي اعتبار بور لنبي قید لا وان كان نحن دو صورت شو كمفيد اعتبار بور لوي كمفيد نو ندغه قید چې موکل کم لګول اعتبار بور لنبي وکیل باندې بني ضروري درم وان كان نافعا من وجه وضارا من وجه نو سي دو صورت دي فإن أكدوا بالنفي كنفي وتتاكيدا کړي ودغه شی بناله دغه کار بنه کې پدغه سړي به نه خرڅه مثلا خبره وکيوا اعتبار بور لوي او که تاکید بنفي کې نو به بور له اعتبار نوي بهر حال مجموعي تور څو صورت شو څلور وکړه 211 نمبر صفحه کې هذه مخكرة زي وكالة عامة فيقول ابتع لي ما رأيت نما تستوختي ولدلت قيزة بتدا أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة أصول هدايك وي الأصل أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة أو وجه وفي اعتبار هذا الشرط بيان اللص بعض الحرج وهو مدفوع شرعا هداية خبر لكالي چې بنا د توکیل په توسع باندې وي ځکه اصل کې وکالت کې موکل استعانت حاصل امداد حاصلې د وکیلنا او هغه کې کده شرط لګي د کې حرج دیکھا او حرج هو مدفوع شرعا شپږم نمبر عنوان رد الوکیل المبيع بالمعيبه لکبر وګره مولسي چونکه مونږ ویلیو کوم عقودو کې چې نسبت موکل ته نه ضروري حقوق رجع وکیل ته کیږي نو که وکیل مبيع واخیستل ہے پکيو اول دو صورت دي یو دا چې موکل ته سپارلې بلدا چلانې ده کني سپارلې خپل واپس کولې شي او که موکل ته سپارلې ده نو به رد عیب په وجه وکیل نشي کولای دا ول یار اول کې کول شو د امکان شو نا قاعده بس تاسو ذهن کې اوس سره روانه ده کله چې لا موکل د نه د سپارلي وکالت تام نه دي نو بوجه وکالت ټول کارونه کولای شي هغه کې دا چې مو به هم واپس کی او کله چې موکل د وسپارل وکالت ختم نو وکالت پړی وجوهات دي چې هغه سره ختميږي باقي کې یو دام دي کم کاری او تسپارل کم کار باندې وکیل هغه کاری وکړو بس وکالت ختم شو دا روانه ده په دې دویم صورت کې وکالت ځکه ختم شو بیا او تسپارل نو زما دغه په اذن باندې واپس کول شي وکیل په اذن باندې او کاغی اجازه نه ونیشي ذکر واذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده فإن سلموا إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه في إجازة دغه باندې وي
لاندې وجه لیکلي لانه انتهى حکم الوکالته کوي سپارلا حکم د وکالت ختم شو ولان فيه ابطال يده الحقيقه بل وجداد چې موکل نه رخلی کنه ندی کې د موکل یدي حقیقیه باطلیږي هغه په یاد راغلی او دای کې یو د چا یدي حقیقیه باطلول دا جایز نه وي برحال قید بالعیب لګولې دي مخکې راځي هم دغه مسله کې کچري وکیل په بیعي فاسد باندې او شیخ استو نو به کوم وکیل د سپارل او کنو بهر صورت یو بس کولې شي وجه ځکه بیع فاسد کې شرعي حکم دی شرعي چې به واجب د در باندې بیع ختمه کا هغه باندې وکیل باندې مو مقابل باندې نو یو طرف ته د الله حق دی او بل طرف ته بنده دی د الله حق د وجه نه بنده حق د بنده حق په وجه څوک د الله حق نشي پرې خوللې دا خو عین حق دی دا واجب دی بس کوي به تاسو ویږي هغه بیل مسله د چاله بنده محتاج دی والله مستغنی دی هغه بیل صورتونه دي ان شاء الله راضي براله برحال نچول دا شو کله چې وکیل مبیا واخلي نو واپسی به د عیب په وجه باندې که واپسی به د فساد په وجه که د فساد په وجه که قبضه وکیل ته ورکړي که نه وي نو به هر صورت به وکیل په قبضه کی یعنی وکیل به دا واپسی کولی شي او که چېرې د عیب په وجه باندې مسلې واپسی کولی نه کوم لا قبضه وکیل ته نه ورکړي دای واپسی کولی شي او که ورکړي به نشي څلور صورت دي جوړ شو کنه خجي لأنه لو وكله ببيع متاعه فباع فاسدا وسلمه وقبض الثمن وسلمه للموكل فلو أن يفسخ البيع ويسترد الثمن من الموكل بغير رضاه لحق الشرع شريعة حق دي مخكرة زي نمبر بحث التوكيل بعقد يشترط فيه تقابض العوضين او احدهما في المجلس وليس بدسي عقد کې وکیل جوړول چې التا په دوړو عوضینو قبضه ضروري لکه بیا صرف مجلس کې یا په یو عوض قبضه ضروري لکه بیا سلام کې رأس المال باندې پیسو باندې قبضه ضروري مجلس کې وکالت صحیح ده کنه او صحیح ده نو اوري مرسل بیا صرف کې د څوک وکیل جوړ کوماله بیا صرف حکم صحیح ده بیا سلام کې بای چی مسلم الیه تاسو پته را او مشتری چی هغه ترب السلام ویلې کی الټه می ویلو څوک چې غنم خرڅوم په حساب باندې زبای شوم حساب مشتری شو نو دا بای مسلم الیه کا د ته به سي ډایرک وسپارل شي مجلس مقابل چی دا هم مخکې درشي وای سلام کیږي مشتری چی هغه ته ویلې کی بایت مسلم الیه وای کنه هغه څه وسپارل شي مشتری ته رب السلام ویل کی رسووري بای سرب کې خو بهر حل هر یو بای هر یو مشتری نه کې مطلقاً وکالت صحیح ده او بای سلام کې ک مسلم الیه د طرف وکیل جوړیږي صحیح ده الکا بای د طرف یادو مګه مر دغه خرڅ کا اچھا الټه می ویلو د مشتری د طرف به جوړیږي صحیح ده لکشن صبر لکشن رب السلام د طرف صحیح ده یار رب السلام د طرف صحیح ده اما من قبل المسلم الیه چې لا يجوز او د عدم جواز وجه وری بس به خبره خو واضح شي رب السلام د طرف وکیل وکالت وی صحیح ده مسلم الیه د طرف وکالت وی نو صحیح نه ده وجه دا لانه توکیل بشغل ذمه الوکیل ويكون الثمن له الى المسلم الیه کله مسلم الیه د طرف نو مطلب بدای شي د صبر له ماته وی مال زدن غنم اخلمه
ما سبت ویلال شزما وکیل شور خرڅ کوي نو ایسب بلاس پلاس پیسې ورکی آصف لا وکیل لا دسه دا آصف به پیسې به ما ترا کوي او دا یوسف چې به غنم غواړي دا آصف نه به غواړي نو شریعت کې داسې کېدل چې یو شی دی په یو لازم شي او دغه وز دی بل د ملاو شي دانی کی نو لازم شلو بیا په آصف باندې سپارل غنم او پیسې ما تر ورسېدلې تاسو ورسېدلې یو وجه ولدا ذکر کړی دا او بل وجه لأن الوكيل إذا قبض رأس المال يبقى المسلم فيه في ذمة الوكيل هذا وكيل مبيعات غب زي ما بعد شولا ويكون رأس المال شيء إذا بدم وكيل ويشغل سمنده ولا يجوز لإنسان أن يبيع ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره دا پکې بل واجه یو سړي دا نه د جایز چې مال خرج کی او ورته وې سمن بل ورکا سمن بل چای څوک چې مال خرڅي سمن خدا غي ورحل نو کده رب السلام د طرف وکیل وي نو به جایز ده کوم مسلم له دې طرف د غدو وجې د عدم جواز وي به جایز نه ده او ته وګورئ ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض واسبع احکام جاری کړي کچري تفریقه راشي په بیا صرف کې قبل القبضه به فاسديږي کنه پوهیږي بدی خود چا تفریقه کې بد وکیل مرادي کې د وکیل عقد وکیل لبی د وکیل تفریقه یا د مجلس نه ک قبل القبض وکیل فاسد له جدا شو وي صرف فاسد شو لم وکیلنا فإن فارق الوكيل صاحبه خپل مقابل نه جدا شو قبل القبض بطل العقد ولا يعتبر مفارقه الموكل موکل کې جدا کیږي کنه غیر اعتبار نشته تاسو پیږئ او د مخکې مونږ ویل چې رب السلام د طرف صحیح کیږي مسلم الیه د طرف نه صحیح کیږي هغه بل وجم ذکر کړی دا چې دا خلاف القياس ثابت او خلاف القياس هم د غشان د چې رب السلام د طرف دي صحیح شي مسلم الیه د طرف نه نو خپل مورد پر خاص نور به قياس کول نشي ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس مورد شرع پورې با مختصر وي خجی مخی راځي الکه به لګ متوجه شي دغه یو حکم تا په بیع صرف کی وکیل جوړ کړي دي نو قدرې مولا چې کومه مسله ذکر کړي مونږ وکړه کچره قبل القبض وکیل جدا شي بیع فاسدي یو کوم وکیل جدا شي څه فرق نه راځي د سیوا د صورت له دې چې وکیل غایبی اوس کچره وکیل په مجلس کې موجود دی نو به دا یو بل قانون دی چې کله موکل مجلس کې وي نو رجع د حقوق به هر صورت موکل ته کیږي وکیل ته نه هغه به تش رسول جوړ شي استاد یعنی مترجم جوړ شي نو په دغه صورت کې کوم وکیل جدا شي بیا به فاسديږي بیا صرف وکیل کې جدا شي فرق باندې راځي لاندې لیکلي دي هذا إذا كان الموكل غائبا عن مجلس العقد وأما إذا كان حاضرا في مجلس العقد يسير كأن الموكل صار بنفسه فلا يعتبر مفارقة الوكيل كذا في النهاية تصفوا شلي دم سر نوٹ کا مخکر عظیم اتم نمبر مسئلہ دفع الوكيل الثمن من ماله الکه دا جائز د چې وسړی ازي سب ته امتلال شمال کتاب والا پیسې مې نه ورکړي او دلال شي کتاب والی د جب نه پیسې ورکړي او جایز ده وکیل د خپل طرفه د جیب نه پیسې ورکولې شي یو مسله شو دویمه دا ده چې د وکیل بلاس کې دا کم شي د امانت وي مدته ویل مال کتاب والا یا د ازما کتاب خرڅ کا د وکیل بلاس کې چې دا کم شي د امانت د تاسو ته پته ده او امانت کې زمان نوي د هلاک په صورت کې نو که هلاک شو توان به نشتا البته امانت په بیان کې ودیعي کې او مسله روانه ده دا کوم مسله قدرې مولا ذکر کړي غیر پر یو
تمهید د مکان به وتلغه کېده د وکیل بلاس کی چې د بیع د پاره کوم شی وی او که شرای کړي کوم شی وی له موکل تنی حواله امانت ده غیر مضمون ده په دې پوه شو بل مسله ودیعه کې را روانه ده کله چې موکل وکیل ته وی د شرا کا وغه انکار وکي نی ور کوي منم جستا ده غنه درکو په دغه صورت کې دا شی غیر مضمون نه مضمون جوړیږي بهر صورت به زمان راضی که حالاک وي کې استهلاک وي د دوه قاعده زین کرالی اوس متوجه شي خدري ملاکمه مسله ذکر کړي غدا ده چې وای ما د یوسف وکیل جوړ کړي دی چې مال کتاب والا نخپلم پیسې ورکول شي یو دویم کله کتاب واخستلو پیسې خپل ورکړي کزمای ورکړي کده بلاس کې حالاک شو تاواني پما دې باغنه دغه غیر مضمون دي دا قبضه غیر مضمونه ده دریم کله تما ویل چې هغه کتاب دې اخیسته دې خپل به سود دې یزما په به سورا کا خپل به سودا کار کیږي خپل به سودا اخیسته کتاب را کدار ته وی چې نه اول به پیسې را کېله به کتاب در کوم خپل حق د بار سړی پر دې حق حبس کول شي د قاعده ده نو حساب لدا جایز ده دا به دریمه مسله شو دریمه شو که څلورمه شو دریمه دا ولا جایز ده چې حبس وکي به اول پیسې راکا خو څلورمه حکم مسبدل شو انکار د امانت نه وکړو که بعد الحبس مبیا دغه شی هلاک شو څه چې مو نو به بدا توان بهر حال ور کوي وکیل ونه رسیدلې زو تو غري واذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع بس دا جائز دیوا دیما فلو هذا هو دي حکم دی فلو يرجع به على الموكل دیما مثلا فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ذکا امانت ده کنه ولم يسقط الثمن ساقطيږي کا درما ولو ان يحبسه حتى يستوفي الثمن څلورما فإن حبسه فهلك في يده كان مضمونا زمان رهني وسبا دما تویل چاله اول روپۍ را کاله وتا ته دا شی در سپارما او به هلاک شو نو هلاک به کم دا بوسماله سره کوي تاسو توجه کوي ما وته ویل مال قدرت کتاب والا دا لاله قدرت کتاب خپل به سواق السلو د سره ور سره دی نو ما ته ویل شي کنه 4 روپۍ را کاله به کتاب در حواله کوم مال نه ور کړی کتاب د بلاس کې هلاک شو زمان پیراله کنه دا سره هم کله څلورمه مسله ده خوس بدی کې اختلاف دی چې زمان به کم یوي بطور رهن هلاک شو کنه بطور حبس مویا هلاک شو مخکې دواړه مسلې دې شوي وکا حبس مبیا کې قانون دی چې د مبي کم سمن وی عقبه د چانه ګیره کړی غلا ور کوي مثلا دی اسب باندې ما دا کتاب خرڅ کو او ما وته ویل اول پیسې را کاله به کتاب در کوم او به د کتاب هلاک شي نبی خو حکم دار چې بیا ختم شول اصل کې مبیا چې کله مشتری ته نه سپارل شي هلاک شي نو بیا ختميږي الکه خبره پیږي نو کوم زمن چې بد لازم ما غ واپس پاتې شو نو به حبس کې حکم دار چې کوم سمن یق کا خستنی نبی لیو کا اخستی واپس کوي به تاسو پوه شئ او رهنم تاسو ویلې دي رهن کې قانون دی چې اقل من الدين ومن قيمته کې چې کوم دی عقب ور کوي وزل تدې سب بلاس کې دا شی هلاک شو مضمون دی نو کم زمان دی نو بده کې د امام ابو یوسف رحم الله مسلک دا دی چې د زمان به زمان درهن وي عقل څنګه زمان درهن وي دا کوم شی چې دا خسته له قدرت مثلا بازار کې بزر روپۍ د مال پات سو خسته نو بس بګورو چې کوم اقل لقب بزامینی مارکیټ والا کوم قیمت ته هغه او کوم سمن دی هغه تاسو پیږئ او که خسته به 1200 مارکیټ کې به زرو نو به قیمت اقل به بغي ویږي به او د طرفین رائے دادا چې نه جی بس مبه کم سمن دی دغه زمان به اقل من الدين ان رهن تن جوړو او فتوم د طرفین بقول پدن لګي خبره معنی اخر کې پوه شوې کنه ورسره
فإن حبسه فهلك في يدي. حبس د پر ضروری د ملسم کله چې وکیل پیسې حالن ورکړي ښا او که وکیلم لا پیسې نه ورکړي حالن خالي خبره او تکلیف به ورکوما. فإن اشتراه بثمن مؤجل تعجل في حق الموكل ايضا بما غب حق کی میګوره به مخکې پیسې نشي غوښتلې بخلاف ما اذا اشتراه بنقد ثمن ثم اجله البائع كان للوكيل تر. ها یو صورت بل ده چې صوت معجله بيع شوی خو بای ورته به ویلي وکیل ته پیسې ولې ټراکې نه به وکیل ډایرکټ پیسې دغه نه وختلی شي وکیل نه عند ابي يوسف رحمه الله وزمان البيع عند محمد رحمه الله هم دا مفتابه دکا وزمان البيع عند محمد وابي حنيفه الدوال دي بکی ودا مفتابه رحم دا. نهم نمبر مسئله توکیل الوکیلین الک دو کسان وکیلان جوړول دا جایز دي کنه او جایز ده. توجه کی مسئله ته یو آسان حکم ولګیدل چې سړی په یو کار باندې یو نه دو کسان وکیلان کې جایز ده. به سوال دا دی چې دغه دواړه وکیلان به دا کار شریک باندې کوي کنه یو یم کولای شي. نه د دې دوه صورت دي د کار ته منګور دا کار څنګه کار دی د کی ارای مای ته ضرورت شته کنه کرای ته به کی ضرورت نو یو ور سره دا کار چې کیږي نو په یو کس کیږي بدوالو نه کیږي نه پکې رائے ته ضرورت شته او نو عمل کې دوالو ته ضرورت دی نو به هر یو کو صحیح ده د بل دی اجازه د غیر یو کوم صحیح ده. او که کار داسې کار دی چې هغه کې د دوالو عمل ته ضرورت دی یا کم از کم عمل یو دی خورای د دوالو ته به ضرورت دی نه به یو د بل دی اجازه نه غیر نشي کولای. تاسو پوه شئ دا هغه صورتو چې په یو کلام دوړو وکیلان جوړ کړي او کبل بل کلام باندې دوړو وکیلان جوړ کړي نو به هر یو د بل نه غیرم کولای شي به ووري کا د دې طرف به شروع وکړي. یو سړي دوه کسان وکیلان جوړ کړل الکه ایسه په مالک قدرت کتاب والا ماویت والا دوه کسان شو نو جایز ده خبره ختمه. به یو کلام دوړ وکیلان شوی دي طرف به ورشو کړه دوه کلام ودي الکه تاسو مال کتاب والی یو کلام شو ته مال کتاب والا غته تم مال کتاب والا دوه کلام شو نه که دوه کلام وکیلان شوی به هر صورت یو د بل غیرم دا کار کولای شي. تاسو وایئ شوي او که په یو کلام وکیلان شوی دي نه به راشولا نو کادا سکارو چې هغه یو کس کولای شو د بل رائے ته کی ضرورت هم نه بلکې د سوایا دا سکارو چې په دوو کسونو کېدلو په یو کېدلو مثالونه به راشي لکه عدالت کې لنجه خودواله نشي چولې شورې چولې یو کس خبره کوي وکالت به یو کس کوي نو کدا سکارو چې هغه دوو نشو یو کولای شو ورسره رائے تم په کی ضرورت نه نبی هر یو کولای شي د بل اجازه نه غیر او کدا سکارو چې دواړو کول ممکنو په یو کلامي وکیلان جوړ کړی دي یا دا سکارو په یو کلامي وکیلان جوړ کړی دي رائے پکې چلیدلې رائے نو وکیل خو دې لپاره ورکړي چې د دواړو رائے په متفق شینو کې یو د بل اجازه نه غیر کوي په دواړو صورتونو کې نشي کول. پوه شئ تاسو ګورئ وإذا وكل رجلين فليس لأحدهما يتصرف فيما وكل فيه دون الآخر إلا يوكلهما بالخصومة. وسګره د خصومت کې او بطلاق زوجته کې دوه طلاق نشي ورګي یو به ورکې نو بغیر وزن قید خبر رسکو او بعتق عبده بغیر وزن خبر وکاو او برد وديعي خبر وکاو رد يديها قبضه نه يدي او بقضاء دين عليه داغ کارونه دي دا وکالت بالخصومت یا طلاق زوجه ته بغیر دی وزا دوا یا عتق د غلام بغیر دی وزا درې یا رد وديعي څلور او یا قرض واپس کول پنځه دا کارونه یو قسم کولای شي
دوه کسانو ته کې ضرورت نشته ور سره رای ماین ته کې ضرورت نشته نو دا کې دواړه نه دي ضروري چې وي یو هم کافي دي راسي بده لاندې لګ راشي وسی فإنه يجوز أن ينفرد به أحدهما لعدم الفائدة في اجتماعهما على ذلك ايوه خصومت بارک لیکلي دي ها خصومت بارک به مسله ده چې بدی وکیلان کړي ما پلان کې معنی حق دې خصومت وکي غازی په مجلس کې ور سره قبضم کوي نو به خصومت به یو کس کې خو به چې کړه د قبضې مسله راتله په دوړه به شریک قبضه کوي ځکه دوړه کولای شي الا اذا انتهى الى قبض المال فلا يجوز القبض حتى يجتمعا عليه ور سره طلاق زوجي خبره کړي و دغه وکنه نو بغیر وزن قید لګولې او اتق کم بغیر دی وزنو او وجه دا فاش دا سي شدي لا تحتاج الى الراي دي رأي ته ما ویلو کنه رأي ته به کې حاجت نه یو عمل یو کس کولې شي نو به یو د غیر بل نه غیر کولې شي بل هي تعبير محض فعباره الاثنين والواحد فيه سواء بخلاف ما هكذا سيوتي اذا قال لهما طلقها اذا ان شئتما طلاق ورکې ما خزیده کستا څخه خې دوړو ته وي نو کستا څخه خې وس د داسې مسله جوړ کړ چې راي ته کې ضرورت دي عمل خو یو کس کولای شي خو راي ته په دوړو خو شي نو ګویا شرط ولګو الګ تاسو زما خزیده طلاق ورکول شي بده شرط چې د دوړو خو خې نو کې یو خو خې بل نه شرط نه دی موجود طلاق هم نشي ورکولای تاسو پیږي به دي زوجه کې بعینه پکار ده بعینه قید پکار دي معینه خزر نه کې رای ته ضرورت نه ګوري کشری ان شئتما ویله او رای ته کې ضرورت ده به د قدرت ولا مسله نه ده او به طلاق زوجتي بغیر وزن چې یو دي کارو کې دواړه به کوي بل ک ان شئتما نو ویله خزر می طلاق ورکې ګوره خد جون صورت پکې بیانو نو به پکې معینه خزه وته دا کړی و یا غیر معینه که غیر معینه و اوس به پکې راځي د ضرورت به شو کملې ورکو کملې ورنکو به یو د بل نه غیر نشي کولای څه صورت شو دوه قدرت مسری دلانی راغلی او دریم کچری عوض کې پیسې وی خزه له طلاق بالمال ورکا طلاق بالمال اوس څومره مال به څومره بني به پکې راي د ضرورت لري په دې صورت کې میو نشي کولای څه صورت شو درې یو پاتې شو غدي ذکر کړی دی چاغي کې ان شئتمانی معینه خزي بغیر وزوی تب جا کې یو کس کا طلاق ور کوي یو کس کامل کې د بل دې زن غیرم کولای شي تاسو په شولې عمدہ کسی بدی غلام کې مو کوي معین غلام یا ان شئتما ویلې دې یو یې نشي آزاد والے غیر معین یاد کړي یو یې نشي بیا وزن یاد کړي یو یې نشي څلورم یو يم کولای شي دا ټول صورتونه پکې نه فيشه کوونه رسیدلې او برد ودیعه عنده دلته مرد ویلې دی رد یو قبضه د ودیعه دی یو رد د ودیعه دی نو رد د ودیعه کې خو یو کولای شي خو قبضه کې به یو نشي کولای قبضه به دواړه کوي وقيد الوديعه بالرد لانه اذا وكله بقبضها ليس لاحد ما ينفرد بالقبض تاسو په شولې برحال دا راي چې پکې جوړ شي نو ولې د دوه کسانو په شریکه به کوي او ځکه قضابته ذکر کړی دا وشي يختلف باختلاف الايدي او راي ايدي سره شي بدليږي نو دوړو به کې ضروري وي کیسه خو خراب نه شوله پوه شوي کنه مخکې راځي لسم نمبر توکیل الوکیل غیره الکه وکیل چې دی بل وکیل جوړول شي کني شي نو مضاربت کې ویلو شی چې دی لا يضمن مثله لا يتضمن مثله یو شیخ په مثل لره متضمن نوی دا قاعده ده ضابطه نه ده بلکې قاعده ده نو که یو وکیل بل وکیل جوړي یا وایي چې د وکالت ضابطه هم ټیک ده به کوم ځکه وکالت چلیږي الته هم چلیږي به قاعده کوي نه هم صحیح ده
نو ضابطه دار چې شیخ خپل مثل لره نه متضمن یو وکیل بل وکیل نشي نیولای دا یو مسله شوه که ورته ویل چې لکه خپل کې دا کار او که بل وکیل نسی باغی کې نه به کولای شي دوا دریمه اول صورت دی او ته ویلی نه دي چې بل وکیلونی سودونی ولو نو به دو صورت دي توجه جی بلکې دریمه ته لږ متوجه شي ما دي اسب ته ویل لکه مال کتاب والا د سره ویو کا مال کتاب والا نو حکم دادی چې دا وس اسد ته وی چې د کتاب والا جایز نه ده صحیح شو خو بهم راځه والله که اسد کتاب واخیستل وسی درې صورت جوړیږي یو دا چې دا وکیل اول دا ور سره په مجلس کې وو وکیل ثانی عقد وکړو نو اصل کې استهزار رائے د وکیل اول پکار واغه موجوده ده ما صحیح ده سیونه ویل کنه بس ټیک شو تاسو وایي اصل کې قاعده ویلې ده 66 نمبر لا ينسب الى الساكت قول ولكن السكوت في معنى الحاجه بيان دی اسب وکیل اول په مجلس کې وکیل ثانی قد کو دا چپ وسدا پیرازي دی کنه او موکل تر د رضا چې وکنه د درای هغه خوخوا پوه شوی دی دیم صورت دا وکیل اول غایب دی او اسد به بیا وکړل دا اسد ځان لا وکړل مال نه دکړ تاسو پوه شئ مول کتاب واخله کنه یې خرڅ کا مال نه ده دو صورت دریم دا وکیل اول غایب خود درست په دور لګیدل او د ویل چې بس صحیح کار دی کړی دی زه به راضی ما نه به استهزار درای دی وکیل اول را نه بس به ما معنی لازم شولا قدمه لپاره شو څو صورت شو درې او کچری ما ورته باقی دی ویلی وکیل اول تعالی قبل وکیل جوړولې شي بس به خو بهر حال جوړولې شي نو څه شو تاسو به شولې وته وګورئ وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل هاكو إجازة ورکړي به سیدا او دلته موږ ضابط خپل مادم لګولې شو یو وکیل بل وکیل نشي مقرره ولی دا دلالتن ده چې د موکل اجازه نشته دلالت ده خو که صفای ورته ویل جوړولې شي نو به 12 نمبر مادم څه ویلی و عبرت بالدلالتي وس عدم اجازه د دلالت بوجود له اعتبار نشته په مقابله التصريح دا فقهي ضوابط کې لیکل دي هم دا عبارت دی ولې سل الوکیل يوکل فيما وكل به لا يأذن له الموكل او يقول له اعمل برأيك بس دا اجازه ده دم فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز هذا مسلم ویلی وکنه فعقد وكيله يعني وكيل د وكيل اول فعقد عقد وكيل ثاني شكم وكيل د وكيل اول له بحضرته بحضرت د وكيل اول کی وكيل جاز وإن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الاول بهم شو جائز دا کی جائز ورنکی نو به باقی سخت مې تاسو ورسېدلې مخکې راځي یو ضابطه ذکر کړی د بهرحال په دې کې چې اجازه ته ورته وکړو بس وی سیدا الا يعمل برأيك فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته اجازه فعقد وكيله دې صورت کې مسله ذکر کړی ده لا مثلا په طلاق باندې موکل کړي ځما خزله طلاق ورکا او غبل توي تی ولا ورکا نو بل ورله به طلاق ورکی ورکول شي کنه نو یې نو واقع کیږي قبل طلاق ورکی کوري کیم نو واقع کیږي ولی شرط خود دی وکیل اول طلاق ورکولو اول د بل ورکو شرط موجود نشو او به ولیکلي طلاق چونکی تعلیق قبلین او اسقاطات نه دي او کبي عوين او تعلیق نه قبل یا اسقاطات نه ده قصې دې لپاره هم د قصه وکړل دي لیکلي الاثباتات لا تتحمل التعلیق بخلاف الاسقاطات
مخکې راځي. یو لسم نمبر مسله عزل الموکل الوکیل. دا دغه الکه موکل وکیل معزول کول شي کنه، نو اول دا ذهن کې کینوي وکالت عقد غیر لازمه ده. عقد لازمه او غیر لازمه چې به جنزوري د ځکه بار بار راځي. عقد لازمه چاته ویل کیږي؟ اذ اللزوم عباره عما يتوقف وجوده على التراضي من الجانبين. عقد لازمه دا عبارت د دا غشینه چې د هغه وجود د جانبین پر رضا باندې موقوف وي. دواړه راضي البوي او کدواړه راضي نه ونه دا به نه موجوديږي. مقابله کې عقد غیر لازمه دی چې هغه کې د دواړو رضا د هغه وجود د دواړو پر رضا باندې نوې موقوف یو هم کولای شي. پیږي به او هم دور باندې کوم تبرعات کنه هغه عقود غیر لازمه یک طرفه هم سره کار کولای شي، ختمول هم شي. او کوم چې معاوضات او عقود وی عام طور باندې هغه یک طرفه څوک نشي کولای، هغه عقود لازمه. تاسو پوه شولې کنه؟ وسره شي وکالت عقد غیر لازمه ده. نو عقد غیر لازمه کې به مونږ ویلو چې یو کار کوي یک طرفه هم کولای شي. نو موکل وکیل د وکالت نه ختمي یا وکیل خپل ځان د وکالت نه ختمولای شي. ولی عقد غیر لازمه ده. وجود د دې خبرې چې وکالت ختمومه د جانبین پر ځان دي موقوف وبرسېدل. البته ورمول سي موکل چې دی وکیل د وکالت نه معزول کولای شي. درې شرایط دی ورله. یو شرط ولدا دی چې وکیل ته په معزول کېدل باندې علم وي، ځکه دا معزول کېدل حقيقي دي چې علم د وکیل ضروری دی. یو دیم نمبر وکالت سره به د دریم حق نه متعلق دا منګرهن کې ویلو. څنګه چې کله شی مرهونه کې عقد په وخت کې رهن چګدي ثالث تبار دا حق ورکی چې علاقه پلان کې ټیم پورې کراهین مرتهین ته پیسې وردا نه کړلې، ثالث بل شي خرڅي او پیسې په کې مرتهین ته ور برابرۍ. دا د عقد په وخت کې شرط ولګيږي نه کبه یک طرفه څوک دا وکیل دا اوس وکیل شو دا ثالث دراهین د طرف نو راهین ختمي نه شي ختمول. ولی دی وخت کې ور سره د غیر حق متعلق دی د مرتهین پوه نه شوي به. دوا دریم کله چې وکالت چی کنه دا به تور اجاره وي، لکه مخکې مسله کړې و به یک طرفه ختمي نه شي. ما دي یوسف تویلی لال شمال غسخانه کې کتاب والا اطال بسور بیدار کم دا غریب لال شي غسخانه کې ګرځي او زب سره ټلیفون کوم میلا او څنګه ما خو مزل کړي روپۍ مې در مې لازمي شوي دي. اوس یک طرفه نه ختميږي. ها زه به سره راځي کومه هم راځي چې زم راځي به ختميږي. څو شرایط شو ورله؟ درې شرایط شو رسي بدي. برحل وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم. دا قيد لګولې حتى يعلم ولي لأن العزل نهي عليك يوصلای چې معزول کېدا هو منع ده. والأوامر والنواهي چې دي لا يثبت حكمها إلا بعد العلم بها. علم چې ترڅونی راغلي حکم ناراضي دیو جن د عزل حقيقي د پر علم د وکیل ضروری دی. قید بالوکیل وکیل چې دا نشي معزول کولای نشي ویلو ک رسول معزول کوي نو يصح بلا علمه بلا علم سيدي. رضي والله دولسم نمبر 10 تبطل بها الوكالة في جانب الموكل 7. ولې سب لږ شي نه دی وکالت ور سره باطلی کې قدرت مولا ذکر کړي. پدې کې و په موکل کې دي درې په وکیل کې دي موږ سره درې سره نورم زیتو نو وکالت سره باطلی کې ته اهم مسلې دي. ووري اول نمبر کله چې موکل وفات شي وکالت ختميږي. الاصل ان بقاء الوكالة يعتمد بقاء الامر. بقای وکالت خو بقای امر غواړي نو چې موکل مړ شو امر پاتې شو. تاسو پوه نه شو چې امر پاتې نه شو نو وکالت به نشي. اصل هم ځي کې بقا د وکالت
تقاضا د بقای امر کوي. امر چې مړ شو ختم شو بس دام وکالت هم ختم یو شو. خجی وتبطل الوکالة بموت الموکل. الګ ولی باطلی کی ځکه توکیل تصرف غیر لازمه دی مدا ختمی کی. دویم وجنونه جنونا مطبقا دا مضاربت کی ویلیو شکل موکل لیونی شي مطبقا وګد لیونی شي. نو وګد مطبق څه معنا ده؟ نو حد اطباق ذکر کړی دی امام یوسف رحم الله یو روایت دا یو مش لیونی شي دا امام سمنه یو روایت ده ځکه یو مش سړی لیونی روجم ته ساقطیږي لہذا دا وکالت حکم هم په متفرقو. او دویم رای دا اکثر من یوم ولیله دیو ورځ شپې نه چې زید شي لیونتوب بس وکالت به ورسره ختمیږي. کوم وکیل دومره وګد لیونی شي ولی منځونه کې به کم پاتې شي دومره شپږو نه واوړي اکثر من یوم ولیله هغه قضا نه نو په دغه وخت کې حکم حقیقي لیونی حکم به لګي. امام محمد رحم الله وی پورا کال کلی ونی مطبق دی وکالتونه ختمیږي کني نه ختمیږي. تاسو پوه شولې. خجی دوا دریم الموت الحکمی موت حکمی ارتداد دی دی باندې لګزان پوهه کو توجه جی. ارتداد کې کله حکم د کله په بده باندې د ارتداد ولا احکام جاری کیږي نو وخت شي ورته د امام صاحب د شیخ صاحبین رائے دا چې کله مړ شي نو ارتداد احکام به جاری شي. ارتداد حکم د مقصد دا کوم شي نه چې ارتداد په وجه باطلیږي. هغه نو صاحبین وایي که مرتد لا ژوندې دی نو هغه د عقود باطلیږي نه. نو که د ارتداد په وجه قتل شو باطل بشي یا خپل مړ شو باطل بشي. دوا دریم دارالحرب تلاړې ملحق شو یو ور سره قاضي په سلام وکړل چې لکه دا د حربینونه شو تب جا کې دا وس مړی صاحب شي ویږي به. او دی اخیره خبره کې سره به اختلاف دی. امام سے بنس باندې قتل له او یا موت دی دا خو ما غشان دي خو ارتداد حکم بکله لګي دا عنوان چې د څه لګولې خو بهرحال وسی پورا کوي. امام سے وایي څنګه چې د حرب سره ملحق شو لکه قاضي فیصله نه کړی کنه ام حکمن مړ شو برازي خبره لګلند کو اسانه کو حکمی مرګ فیصله بکله کیږي دا عنوان شو. امام سے وایي چې دوه قیدی د حرب سره ملحق شي قاضي فیصله وکي. صاحبین وایي چې یو د سره در صاحبین وایي چې در الټه می ویلو ته لکشن صبر شوران شو څنګه امدغه شانده الحكم المذكور في الحاق قول ابي حنيفه صحیح ده کنه امدغه شانده. نو صاحبین وی چې ترڅو حکم به الحاق نه شوي کنه ترغیب پورې موت حکمی نه او امام سی وی چې ملحق شو قاضي کې به سن نیم کړي نو اوس موت حکمی رااله ورسېدلې بل بهرحال د دویم شو. موت حکمی کی بس اختلاف دی. اول ولحاقه بدار الحرب مرتدا دري سلورم نمبر اذا وكل المكاتب ثم عجز. مولوی مکاتب دی څوک وکیل جوړ کړي دی او به مکاتب د پیسو ورکولو نه عاجز شو نه خالص غلام جوړ شو خو به څوک وکیل نشي جوړولای نو وکالت ختم شو. څو شو څلور شو. پنځم د دې نوم شلو څلور عجز المکاتب. پنځم نمبر الحجر على المأذون غلام ته اجازه
تجارت کې نوزان له وکیل نیولې او به پابندي ولګېدل مولا او ته نور ته اجازه د تجارت نشته لري نو چا سره چې وکالت عقد کړي وکالت ختم ويږي به فهجر عليه شپغم افتراق الشریکین دو کسان شریکو عقد کولو او بده کې وکیل نیول شوی یا بده سی وایو دو کسان چې کله شریک عقد اعلان کې لکه شرکت اعلان وغیرہ کې هر یو د بل وکیلی کنه نو چې کله دا عقد ختم شو وکالت ختم شو اوس دو کسان شریکان دی یو پکې ځان له وکیل نیولې کې به عقد یو کني بهر حال دا وکیل خزان لدی او وی پویږي په څو شو شپږ شو دا غره د عزل حکمی قصه روانه ده کدا ټول عزل حکمی دي د کې علم د وکیل ضروری دی یاد ساتئ عزل حکمی کې علم د وکیل نه دی ضروری به نه دی فهذه الوجوه كلها تبطل فهذه الوجوه كلها تبطل الوكاله علم الوكيل او لم يعلم ولذا كما زل عزل حکمی دی لان هذا عزل حكمي فلا يتوقف على العلم كالموت الاصل ان العزل الحكمي لا يتوقف على علم الوكيل وصول هدايه کوي تاسو پوه شولې مخکې راځي وفي جانب الوكيل ثلاثه موکل کې ولا پاتې دی ښا جانب د وکیل کې مدري دي واذا مات الوكيل يوم او جن جنونا مدبقا دوا بطلت وكالته درم واذا لحق بدار الحرب مرتدا لم يجوز له التصرف الا يعود مسلما کله چې مرتد شو لاړې نو تر څو چې واپس شوی نه مسلمان بن کې ترغیب ورید د وقود ختم شو به دې کې اختلاف دی لیکلي دي لحق الوكيل بدار الحرب ولم يقضي القاضي بلحاقه قاضي لا فیصله ذکړي حتى عاد مسلما فانه يعود وكيلا اجماعا قاضي لا ندي ویلي چې دا سړی د حربینو نشو نو اجماع د چې واپس را لیکنه وکالت برقرار دي او که قاضي بلحاق فیصله وکړه هغه نه پس مسلمان شوراله نو دا اوس بل یو مسله ده علاهده امام یوسف رحم الله وی دوباره وکیل نه جوړیږي شیخ ختم شوی دی امام محمد رحم الله وی یهود جوړیږي او دا دواړه په قاعده بنا دي امام یوسف رحم الله وی وبس وکیل نه جوړیږي 50 نمبر مادم ویلی والساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود خو پر ساقط شو قصه ختم شو او بس کیږي نه امام محمد رحم الله وی يعود ولي عرضي من عرى عذر اذا زال المانع عاد الممنوع 30 نمبر ماده ویلی و د څه وکنه مخکې راځي المبتل السابع للوكاله من جانب الموكل دا یوم نمبر له تصرف د موکل بنفسه دا خبر مختی کړي و چې مکلم موکل خپل هغه کار وکي به وکالت ور سره ختميږي ومن وکل رجلا بشيء ثم تصرف الموكل بنفسه بما وكل به بطلت الوكاله نو شرکت کې ویلي چې یو د بل زکات ورکړي چې حساب دې قسم کړي وکړه دا مسله ده اسی طرح دا هوشو البته قال في الهدايه سے عبارت دار ووري وهذا اللفظ وكل رجلا بشيء ثم تصرف الموكل ينتزم وجوها مثل يوكله بيتاق عبده او بكتابته فاعتقه خپل ازاد کو په دویم کې او كاتبه الموكل بنفسه او يوكله بتزويج امراه او بشراء شيء فيفعله بنفسه او يوكله بطلاق امراته فيطلقها الزوج ثلاثا او واحده وقز عدتها الکه خزر می طلاق ورک درې ورکړه یا یو ورکو عدت تیر شو وکیل دې سم نشي کوله اها دې صورت کې یو طلاق ورکړې دي رجعي وکیل پس بل ورکول شي کوم وکیل خپل ورکو عدت لا باقی دي وکیل به بل ورکول شي لان اذا لم تنقض عدت نبي پر يجوز للوکیل يطلق ايضا بس دا بارني خبر کوي بس کو نو مجموعي تور لس صورتونه شو وکالت ور سره حکمن باطليږي معذور کیږي وکیل همدغه شان کمکار کی چې وکیل جوړ کړي هغه ځای شو ما دي سب ته ویلو دا کتاب زما خرڅ کا کتاب ځای شو وکالت ختم شو دای ولا سم شو ځکه اوس قادر نه دي دولسم یسب ته ویلو دا کتاب خرڅ کا خرڅ کو یعنی هغه کاری وکړو وکیل بس قصه ختمه وکالت ختم شو څو شو دولس موکل چې دی یا وکیل د وکالت نه انکار وکي وکالت ختم
دیارلس څلسم هغه د کتاب بل خپل لیکل هم دي چې موکل کار د خپل وکي ورسېدلې په بس وکړو